الحمدلله په دې وخت کې مونږ پېښور کې موجود یو د محمد ابوبکر ختم قرآن لپاره راغلي او الحمدلله ډېر ښایسته تقریب وشو بېګا او د ډېر د خوشحالۍ خبره یې ځکه چې د الله تعالی د بابرکت کتاب د مقدس کتاب د په خپله سینه کې څوک ځای کړي دغه سینه ډېره خیرونو او برکتونو سینه ځکه دا قرآن په کوم شپه نازل دی هغې ته الله پاک لیلة القدر ویلی په کومه میاشت کې نازل دی رمضان میاشت هغه د ټولو میاشتو سرداره ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن کوم ښار کې دا قرآن نازل دی مکه او مدینه هغې ته الله پاک ډېر لوی مقام او مرتبه ورکړله چې کومه سینه کې دا قرآن یې هغه هم ډېره بابرکت وي ډېره خیرونه ډک وي او زما دا دعا ده چې الله پاک محمد ابوبکر بهترین داعی اسلام خادم اسلام او د ټول خاندان او ټول قوم او ټول امت دپاره ډېر لوی سرمایه وګرځوي ډېر لوی د خیر کارونه الله پاک یې والي زموږ د ټولو بچي الله پاک یې صالح وکړي په دې موقع باندې زما د درخواست د ټولو خلکو نه چې د دنیا سیم پاتې دی څومره ژوند دی بس خپل بچو باندې دین زده کوي اسلام پرې زده کوي او د نورو علومو سره سره نور که څه وي منن دي اسلام کې د هغې منع نشته دی که څوک خپل زویونه ډاکټر جوړ انجینر جوړ ډېره ښه خبره ده خو د هغې سره سره هغه دین زده کړي اسلام زده کړي یو مسلمان ډاکټر به یو مسلمان انجینر به یو رحمدل انسان به یو پاک او ښه سړی به د هغې نه به الله پاک خیرونه عام کوي نو په دې وجه باندې زما درخواست دی چې په خپل بچو باندې نور تعلیمونو سره سره ډېر اهمیت سره او ډېر ضرورت په بنیاد باندې په هغې باندې قرآن زده کوي دین زده کوي ستاسو لپاره هم کې خیر وي ستاسو بچو لپاره هم خیر وي دې دنیا هم خیر ده او د آخرت هم خیر د آخرت خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښکاره خبره ډېر حدیثونه دي لیکن په دنیا کې هم داسې خلکو ته الله ډېر سکون ورکوي ډېر اطمینان ورکوي څومره چې قرآن ته نږدې اسلام ته نږدې دین او شریعت ته څومره نږدې دي هغه خوشحاله دي اگر چې هغې سه یوه روپۍ هم نه وي اگر چې خیمه کې ولې اوسېږي خو به خوشحاله وي لیکن کوم خلک چې اسلام نه لري دي دین نه لري دي د قرآن نه لري دي منځونه نه کوي جوماتونو ته نه ځي د قرآن تلاوت نه کوي نو هغې سره ډېر لوی بینک بیلنس دی د خپل مال او د پیسو حساب ورته نه دی معلوم کوي هغې خفه دي د هغې زندګۍ نه تنګ ځکه خلک خودکشۍ نه کوي او د زندګیو نه تنګ دي نو خوشحالي په دې دین کې ده په اسلام کې ده په قرآن کې ده الله دې قرآن او د حدیث مطابق شریعت مطابق ښایسته او پاکه زندګي موږ ټول ته نصیب کړي او د الله تعالی دې کتاب دې دا نظام د نافذ کولو لپاره الله موږ محنت کولو او کوشش کولو الله توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین